یو د انډیا یو عالم دی هغه یو واقع لیکلی دا محمد اسماعیل نوم یو بزرگ د الله تعالی بزرگ ولیو حاجی محمد اسماعیل وی زه راغلی وم مدینې منورې ته عمرې دپاره راغلی وم وی هوټل کې ناست یم روټۍ خورمه دغه دوران یو پیشو راغله او داسې راته ودرېده وی مل دا خو د مدینې پیشو ده نو سبحان الله یو خو زما د ثمرباغ پیشو ده یو زما د کلي پیشو ده دا خو د مدینې د حضور پاک علیه السلام د ښار پیشو ده وی ما زر ترکاري او روټۍ مې برابره کړه غوړه مې کړه ورته مې ور وغورځوله وی ډېر په خوند یې وخوړه لاړه وی بیا هغه وخت ناست یم بیا راله روزانه راځي جی روزانه زه ورته روټۍ ورکومه وی بس ډېره مینه شوه را سره رابله پخپو کې به تاوېده ما به پرې لاس ووالو ما سره ډېره مانوسه شوه ډېره مینه را سره پیدا شوه دا سچه واقعه ده حقیقت واقعه ده وی ما دا خبره وکړه یا په زړه کې یا په خوله چې دا پیشو خو به زه ځان سره انډیا ته بوځمه امرتسر نه دا سړی راغلی دا بزرګ انډیا دا خو به ځان سره هندوستان ته دا پیشو بوځمه ولې چې دا خو زما سره به چې دا د مدینې نه مې راوستې ده دا ډېره قیمتي پیشو ده نو زه هغه یو نسبت به زما د مدینې سره قایم وي چې دا خبره مې وکړه وایي پیشو روټۍ پرېوسته ولاړه خو زه خو پوه نه شوم چې دې روټۍ ولې پرېوسته خو ما دا خبره یا سوچ کړه یا مې وکړه خو پیشو لاړه وایي زما دا روټۍ نو چې هر مانځه نه پس به ما سلام کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې غرمې مونځ مې وکړو او سلام له راغلمه وی دا پیشو د رسول الله علیه السلام د جالیانو سره ناسته ده وی هلته ناسته ده مازدیګر مونځ مې وکړو چو مې کتو هلته ناسته ده اوس ما ته روټۍ له نه راځي خو هلته ناسته ده هر مونځ نه پس ناسته ده سبا زما اخري ورځ وه شپې زما روانېدلو سبا هم په 5 څلورو مونځونو کې هغه پیشو هلته ناسته ده هلته ناسته ده وی ما زړه کې سوچ وکړو چې بس دا خو معامله اسانه ده ځای مې وتلی دی ورته یو پنجره مې ورله واغسته وی چې دا پیشو به ځان سره پنجره کې واچوم او ځای مې وله کتلی دی ځان سره به یو سمه وی شپې چې وده شومه وی خوب ګورمه سترګې مې وده شوې او قسمت مې ویښ شولو د دواړو جهانو سردار زما په خوب کې راغی دونو جهانو سردار زما په خوب کې راغی ما ته وایي چې اسماعیل ملجی د الله پیغمبره وایي که ته ځې لاړ شه خو د مدینې د پیشو د بوتلو اجازت درته نشته دی وایي سبحان الله د مدینې پیشو نشي بوتلی وایي زه په قدمونو کې پرېوتم په جړا شومه ای د الله پیغمبره ما خو چاته هم نه دي ویلي چې دا پیشو زه بوځمه تاسو له څنګه پته ولګېده وایي ما ته وایي چې اسماعیل وی دا پیشو زما د روزی مبارکې سره ناسته ده او ما ته فریاد کوي چې زه به لوږه تېره کړمه زه به تنده تېره کړمه زه به د لوږې نه مړه شمه خو زه ستا در او ستا مدینه پرېښودل نه غواړمه مهرباني وکړه ما د ځان نه مو جدا کوه نو اسماعیله که ته ځې لاړ شه خو د مدینې پیشو به ځان سره نه بوځې